الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زمونږ استادو دغه نئی جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختمونو پروګرام دی د څو ملګرو دستاری فضیلت دی محترم علماء کرامو مانه مخکې تاسو ته تفصیلا په دغه موضوع باندې بیانونه کړي دي من وروسته به انشاءالله العزیز اصل قیمتي مدلل تفصیلي بیانونه کیږي زه محترمو د وخت په مناسبت سره څو معروضات گزارشات هغه مختصرو الفاظو کې ستاسو په وړاندې عرض کوم محترمو دې وخت کې تاسو که وګورئ نن عالم کفر په یو پیج باندې دی عالم کفر وسایل استعمالوي د طاقت استعمال کوي میډیا استعمالوي محترمو د هغوی دغه هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي د هغې نه د قرآن اهمیت ویستل دي مدرسې مسجد سره د هغوی تعلق کټ کول دي علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بدزنه کول دي دویم طرف ته که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زمونږ حکومتونه نه کوي د هغوی مقابله زمونږ حکمرانان نه کوي د هغوی مقابله همدغه علماء حق کوي همدغه مدارس او مساجدو والای کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی د دنیا ظاهري طاقت او قوت ورسره نشته دی میډیا ورسره نشته دی لیکن که تاسو نن وګورئ نن الحمدلله اسلام هم موجود دی قرآن هم موجود دی علماء سره د نوجوان طبقه تعلق هم موجود دی اگر چې کمزور صحیح لیکن تعلق شته دی دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنگ دغه علماء ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز زور انشاءالله محترمو دینی مدرسې دار اسلام د حفاظت مرکزونه دي دار اسلام د نشر و اشاعت قلاګانې دي دا د اسلام د بقا ذریعې دي نن که تاسو ګورئ څومره د دین شعبې دي اکه شعبه د جهاد ده اکه شعبه د تبلیغ ده اکه شعبه د اسلامي سیاست ده اکه شعبه د تصوف ده دا ټول شعبې د دې مدرسې سره تړلې دي د دې ګلشنونو سره تړلې دي که دا مدرسې آبادې وي بیا به انشاءالله العزیز دغه ټولې شعبې آبادې وي د دې وجې نه نن به ځان سره دا عزم کوو دا قصد به کوو چې حالات هر څه وي مشکلات هر څومره وي خو موږ به خپلې دیني مدرسې آبادې ساتو انشاءالله العزیز زور انشاءاللہ محترمو که تاسو تیری 2 صدی مطالعه کړی وي بے خصوصاً د 1857 جنگی ازادي باندې تاسو نظر وي دا مسلمانانو په تاریخ کې یو ډیر لوی خونین انقلاب دی دا زمونږ د تاریخ په وینو سور داستان دی په دغه جنگی ازادۍ کې 4.5 لک شهداو اگر شهادت جامونه نوش کړي په دې جنگي ازادۍ کې 4.5 لک مسلمانان شهیدان شوي په دې جنگي ازادۍ کې د شاه ولی الله رحم الله نه کوم د مدرسو سلسله روانې وي هغه ختم شولې طالب سره بخاری لاس کې پاتې شو د بخاری استاد لاشه په ور د پاس انګريزانو سوځول شهید کړو طالب سره ترمذی لاس کې وا د استاد لاشه انګريزانو ونو ته ځوړن په ګولو شهید کړو طالب سره هدايه لاس کې وا د هدايه استاد د تورو تنبو شاته په جیل او زندان کې ژوند
شبنم تیرو دویم طرف تر مسجد مناری پزمک پرتی وی منبر شہید ہو محراب شہید شوی ہو دا اللہ اکبر ناری خاموشی شوی وی او محترم پا دی حالاتو کی دی انگریزانو دا دنیای صحیح مبلغین ہندوستان ترو اختل یہود رو اختل ہندوانو تے دعوت ورکو الکفر ملت واحدہ ورطویل راشی موقعہ ہندوستان کی دا مسلمانانو ذہنون خراب کئی اگر اسلام نا متنفر کئی داوی ذہن تر اسلام پا حوالی سرا شکوک شبہات ورواچوئی اور محترم ہندوستان کی میلے ولگی دے کتابون رسالے لکل شروع ہوئے یہ ہندو کتاب لکلے دے صرف پا سورة الفاتحہ باندی 500 اعتراضات کئی زمون اکابرو دا کتاب کی جواب پا کتاب سر کہو تا مناظر میدان تم حاضر شوی دی مباحث شاہ جہان پور تا مولانا نانوتی سے برحم اللہ تاسو کتے شئی مختلفی مناظری دا ہوئی دا دغی عیسائیانو سر پا میدان کی تاسو کتے شئی لیکن محترمو پا دے حالاتو کی تقریباً پورا کلی مرتد شویو اوی دا اسلام نواوڑی دل علیازو باللہ دا چا ذہن ناغستل یو طرف تر سلورنیم لک شہدہ و لاشورم یو طرف تر مسجد مدرسے تقدس پامال بل طرف تا پورا کلی مرتد کے دو طرف تروان دا چا ذہن کی دا پلت خرنر اتلا چرا بری صغیر مسلمان با مسلمان سنگ پاتیشی بری صغیر کے با اسلام محفوظ سنگ پاتیشی لیکن محترمو کہ پتے حالاتو تاسو نظر واچوئی تجزیہ وکئی پتے سخت حالاتو کی دا ټول جنگ یوی دینی مدرسے کڑے دے چورتا دارالعلوم دیوبند ویلے کی محترم زمونگا کابیرو نعرہ تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند نعرہ تکبیر محترموں بدغا حالاتو کی زمونگ دا اکابرو مخی تو دا مشکلات پا دے باندی راوی نظرو اگوی ورطا پا سوچ کیو اگوی ورطا پا پکر کیو دا اگوی دا طول سوچنو پکرونو خلاصہ داوا اگوی وے کہ مونگ دلتی اسلام تا تحفظ ورکول غاڑو مونگ دا بری صغیر مسلمانانو دا ایمان حفاظت کو مونگ دا سلور نملک شہداو انتقام خلو بے بدی مدرسے تا تحفظ ورکو دا مدرسہ و پخبل بنیاد ودرو اگوی دا حالاتو فروا و نکللا مشکلاتو تے و نکاتا شروعی وکللا یو انار ونوا داغی دلان دی شروع وکللا یو استازو یو شاگردو دا استاز نامم ملا محمود وا دا شاگرد نامم محمود وا چنن دنیا دا شیخ الہند محمود حسن پنام سر بیجنی اوی شروع وکللا خلقو بسی خاندل ویلسو مولیان دی طاقت نلری قوت نلری وسائل اسباب ورسر نشترے حتیٰ چھ بلڈنگم ورسر نشترے دیووی مونگ دا عالم کفر مقابلہ کو لیکن محترم و قلندر ہر چی گوید دید گوید اوی شروع وکللا او بیچی کل دا مدرسی بنیاد کی دی پا دی زگونو با دا مدرسی بنیاد کے نستیشی دا برا مدرسی حدود ارباوی بنیادونے ورطا متعین کرلا بیگات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہو تا خوب کی رازی اور تے قاسمہ دا زیڈر وڑو کے دے دا محدود دے دا پراخ کا دیکی وساترہ والا دیکی کلاوالے را والا اگر تسا بتوا دارا بری صغیر اگر مرکز جوڑی گی چھ مستقبل کے بری صغیر دے مسلمانانو دینی ضروریات دا دیزی نہ پورا کی گی اگر تسا بتوا دا اگر مرکز جوڑی گی چھ مستقبل کے با امت تر جہاد قافلے دا تبلیغ قافلے دا اسلامی سیاست قافلے دا درس و تدریس قافلے دا تصوف قافلے دا دیزی نزی علم غیب خاصی خداوندی دا لا قول لکم عندی خزائر اللہ ولا عالم الغیب دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر امسا مبارک ورسر دا دارا کاگی ورطوی پا دی زگونو باندی بنیادونا وکنا سہر تا چی دے پاسی دو پا آغا زگی باندی گوری پا کمزی چی امسا مبارک خوب کی رخ کے شوی وا آغا زگی باندی سہر تا آغا کرخی و لکیر موجود وی محترم او یاد ساتھی زمونگا قیدہ دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشکل مبارک کی شیطان پا خوب کی منشرات للے امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف دویم جل کی 15 حدیث ورباندے نقل کری دی من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیغزا فإن الشیطان لا يتمثل بی من رآنی فی المنام فقد رأى الحق چاچیز خوب کی ولیدم پرشتہ باندی زی و قدم زمان پا شکل کی شیطان پا خوب کی منشرات للے ہمون بازی رونائی اچھی دا خوب مو بواوری نکر خرونت کی ٹوپونا شروع کی خپل خوی چی نمبر راشی
بیا د علماء حق په مقابله کې د طاغوت ملګرتیا چې کوي بیا ورته دلیل خوب وي وایي وزیر اعظم صاحب نالی ته لوېدو لاس نه مې ونیو هغې نه مې رابچ کړو بل ورځ خو بل خوب مې واورېدو وایي شیخ صاحب ته رسول الله سلم وایي چې دا پاکستان ما ته راک دا جماعت دې ما ته راکړه ورته نه دا خو نه در کوم ما چې وکتو قسم دې زور تلک په تعجب کې مې شوم ما وایي د دې غریبانو ژوند هم د رسول الله سلم نافرمانۍ کې تېرېږي نو خوبونه هم د نافرمانۍ ګوري موږ نه خو که د سینې وینه غواړي ورکوئ انشاءالله العزیز یو پاکستان نه سل پاکستان د الله په پیغمبر قربان لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين الله دې د معتزله او د دغه عقاید ولا ډلې د امت محفوظ وساتي امين بهرحال په دې ځای باندې هغه کرخې لکیرې موجود وي اوس په دې ځای باندې مدرسه جوړېږي د 1857 خونین انقلاب تیر شوی و مدرسه به بس جوړي او اوس خو محترمو تاسو ته هم پته ده دا خولۍ نور یم کولاو وایي زه د رسول الله سلم ذات نه منم زه مور پلار هم نه پیژنم ما به وایي نوم هم نه وی اخیست او عجیبه خبره دا ده تر اوسه پورې یو بل کې څنګه لګیا و اوس د رسول الله سلم د ذات مسله راغله د نورو پنځپیرانو ته ووایي 2 منټه ویډیو مې وکړه تر اوسه پورې ولې دا د جماعت مسله نه ده دا د رسول الله سلم د ذات مسله ده په هغې ټول مشهوره مقوله ده الکفر ملت واحده کفر هم یو وي باطل هم په خپلو کې یو وي په دې غلطو عقایدو نظریاتو هلته بل ورځې چا نورو جوابات وکړله نو دی لګیا دی دمکۍ شروع کړي ما په کلي کې هلته بیان وکړو خلکو ته ما وویله په دیني مسایلو باندې څوک جنګ جګړې نه کوي ما ورته ویل ګریوان دی ونیسئ ورته ووایه علماو سره علمي خبره وکړه ډوزي مه وله دمکیانې مه ورکوه بسم الله که میدان ته راشه ګستاخه خپل ځان پاک ثابت کې به دې ځي کې د ګستاخۍ او د انکاري حدیث اړه دې کولاو کړې ده مسلمانان اوس په دغه طرف باندې اچوي خو الحمدلله مسلمانان هوښیار شوي دي انشاءالله اوس محترمو په دې ځای مدرسه جوړېدلو علما تاسو ته معلوم یې هغوی سره څه وي دوی خو خپل ځانونه د الله دین ته وقف کړی وي دې علماو سره دنیا نه وي قرآن د دیو په باره کې وایي یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف یو سړی چې د دیو د حالاتونو نه خبر وي هغوی مړه دا مولیا خو ډېر مالداره دی لکونو کروړونه ورسره دي حالانکې هغه به بېګا روټۍ هم نه یې خوړل خو تا ته یې نه ښکاره کوي لا یسألون الناس الحافا دیو په وازه خوله د چا نه غواړي خپل ضرورت په زبان حال یا قال سره تا ته نه ښکاره کوي دا ما تا ته چې راځي زما ستا ته زکات غواړي چنده غواړي قسم دی د ذات دپاره کله نه غواړي مړه د بری صغیر علما دیوبند دا خو هغه خلک دي تر اوسه په 4-5 هزار روپو باندې ګزاره کوي په خپلو بچو فقر و پاقې تېروي ځان محتاجه ګڼي خو د الله ځان محتاجه ساتي خو د الله دین یې تر اوسه پورې د چا غلام نه دی ګرځولی تاسو وکته حکومت ورته 10,000 روپو اعزازي اعلان وکړو دا علما وکته دا شیخ الهند بچي وو دا د علماء دیوبند بچي وو دلته د جمعیت علما اسلام طاقت شته دی هغه د دې علماو رهنمایي کوي الحمدلله دې علماو ته پته وه جمعیت علماء اسلام زموږ مشرانو ورته وویل دا ستاسو د ضمیر سودا ده دا ستاسو د دین د ازادۍ سودا ده دا ستاسو د منبر او د محراب سودا ده کوم ملکونو کې تاسو کتلي وو چې د هغوی علما تنخواګانې اخلي مړه هغه په دې منبر حق ویلی شي حق خو پرېږده او د قرآن آیات نشي ویلی چې حکومت اجازت نه یې ورکړی د حرمینو امام چې 7 سالې ته راغلی و صرف دغومره یې وویله چې په مکه مکرمه کې سینماګانې ولې کولاویږي 2 کاله یې وشو تر اوسه پورې هغه امام صاحب ورک دی پته نه لګي مړم دی که ژوندی دی دا زموږ د زمین الحمدلله زموږ علماء دیوبند بچو هغوی ورته سب ډایرک جواب ورکو دا زموږ د دین د ازادۍ سودا ده دا خو 10 زره دي که 10 لکه مې انشاءالله په دا مخ به درولو مونږ به ستاسو دغه غلامي نه قبلوو انشاءالله 10 زره روپو والا نور مونږ نه یو هغه هم دقه ته لاینې ورته لګولې او پرمونه یې ډکول هغوی هم پېژانده چې دا هېڅ حیثیت نه لري رد یې کړه واپس بهرحال محترمو دا علما دا مدارس بوج مه ګڼئ حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي صاحب نور الله مرقده هندوستان کې د ستاربندۍ کې خطاب کړی دی اخري الفاظ یې هغه خلکو ته ویلي ویلو خلکو دا مدرسې بوج مه ګڼئ که په تاسو بوج شوي نن نه پس در سره په دې د ستاربندۍ کې یو واده کوو دا مدرسې در سره بندو تالې وهو خو تاسو نه د یوې خبرې ضمانت غواړو
که مونږ دا مدرسې بندې کو نو تاسو کې مونږ ته څوک د دې خبرې ضمانت راکولی شي چې را روان نسل به مسلمان پاتې شي راکولی شي جی قسم دې تر روان نسل وي موجوده نسل هم د مسلمان نشي پاتې کېدی تا ته به پته وي په یو کلي کې درته حکومت 15 سکولونه کولاوي لیکن یوې مدرسې سره د هغوی رویه څه وي د تیرو ورځو کې قسم دې مونږ ته به هر سهار یو فارم را لیږو په فارم کې به د طالبانو تفصیل وختونو مدرسې ما نه ذاتي داسې عجیب عجیبه سوالات به کول فارم کې ما هغه یو کېنوم ما ورته د دې څه مطلب دی مهمود صاحب ما ورته خو تاسو هر سهار یو فارم را لیږئ دا خو مونږ هر سهار تاسو ته ډکو او درلیږو یې درته نو د دې مطلب دا دی چې تاسو مونږ دلته تنګول غواړئ ریکارډ د هغوی نه واخلئ که نه کله د رجسټریشن په نوم کله په یو نوم کله په بل نوم باندې د دې مطلب دا دی دوی چې دا مولیان به تنګ شي دیو به دا مدرسې بندې کړي لیکن مونږ دیو ته ویل غواړو انشاءالله په دې طریقې سره به مدرسې نه بندېږي مونږ عزم کړی دی د دې مدرسو به مونږ حفاظت کوو چاہے د سرونو په قیمت وي چاہے د وینې په قیمت وي چاہے د اولاد په قیمت وي چاہے د مال په قیمت وي انشاءاللہ ہم تمہاری کسی سازش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے یو کلی کې 15 سکولونه راته کولاوي یو مدرسه راله باندې زه سکول کالج نه یم خلاف زماره معاشري ضرورت دی لیکن حفاظت د دین دی دغه سکولونه نشي کولی دغه کالجونه نشي کولی ما سره رابطه یې اکثر دی نوجوانانو د خپل موبایل درته زه در وښیم زما د موبایل میسیج وګوره وټساپ وګوره قسم دې 13 هفته کې یو هلک راته میسیج کړی دی ما ته ویل دلته یونیورسټۍ کې موږ سره هلکان دي چا قادریان کړي دي ما ته وی لږ ټایم راکړه درولو چې اشکالات یې ختم کړي د دې نه مخکې هفته مې دیر کې شپه وه جلسو ته تللی وم یو هلک د دې پېښور یونیورسټۍ را سره کېناستو ما ته ویل له یوې میاشت نه مسلسل تا سره رابطه کوو ته به ځای نه یي سالکان دې مونږ سره چا دهریان کړي دي د الله د وجود نه منکر کړي دي لږ ټایم راکړه تا ته یې راولو چې د هغوی اشکالات ختم شي مجلس ورته وشي د دې نه مخکې تبلیغي ملګرو راته یو ګروپ راوستی و قسم دې تاسو به حیران شئ 14 کاله په دې کالجونو کې تیر کړي هغه ختم نبوت عقیده یې زده نه کړي 14 کاله دلته تیر کړي هغه 15 منټه د الله په وجود د چا سره خبره نشي کولی په 14 کالو کې ډېر اسلام اساسي او بنیادي عقاید زده نه کړي آیا دا مسلمان ملک نه دی آیا دا مسلمان ادارې نه دي آیا په دې کې استاد مسلمان نه دی شاګرد مسلمان نه دی او بیا مونږ ته درد په دې میلاویږي چې که ته ورته نشي ور زده کولی نو دا خو مسلمان کور نه درغلی بچی و دا خو مسلمان مور پلار بچی و دا خو مسلمان مور په غېږ کې لوی شوی بچی و ما ته خپل مسلمان بچی کور ته واپس قادیانۍ ولې رالیږي دا ما ته دهري واپس ولې رالیږي دا ما ته واپس بېدینه کمیونست ولې رالیږي محترمو د دین حفاظت هم دا مدرسې کوي قسم دې که دا نه د اسلام اصلي شکل به درنه ورک شي ختم بشي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات عمر خپل سفرنامه کې لیکلي دي وایي زه بغداد ته لاړم د مسلمانانو علمي ښار تېر شوی علما ناست دي ویل هلته مې چا نه تپوس وکړو دا علمي ښار و خو په دیو باندې یو انقلاب راغی د هغه انقلاب سره د اسلام اصل دیني مدرسې ختمې شوې د اسلام اصل روح د هغوی نه ورک شو شیخ الاسلام فرمایي ویل ما چا نه تپوس وکړو دلته مدرسه شته دیني ویل چا پته راغله ورسېدم ویل چې ورغلم دا پته هم نه لګېده چې دا خلک مسلمانان دي که مسلمانان نه دي دین او علم خو لرې خبره وه ویل هغه محتمي صاحب سره مې ګپ شپ ولګېدو واپسۍ کې چې راتلم ویل ما ته وې چې د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ورسوه دا نعمت او دولت د مدرسو د علم الله مونږ ته راکړی و مونږ ناقدري وکړه الله مونږ نه واغستو نن په سرو سترګو جاړو او د پاکستان مسلمانانو الله ستاسو ته دا نعمت درکړی دی ناقدري ونه کوي ورنه قسم دی سبا ته به تاسو زمونږ په شان په سرو سترګو جاړئ او په لاس به هېڅ نه درځي بیا قدر به کوي انشاءالله کوو به انشاءالله دیو خو تاسو ته در معلوم دي هلته دا خو د امریکې ټټوان دي هغه چې ورته وایي حرمین بند کړه کرونا کې موږ د حرمین هم بند کړه جوماتونه بند کړه جوماتونه هم بند کړه دلته خو جمعیت علما اسلام شته دی هغه دیو ته په سترګو کې سترګې ورکړي دیو په خپلو ناپاکه مقاصدو کې کامیابۍ ته نه پرېږدي قسم دی که دیو نه وې زما خو خپل ذهندار یې 2 ورځې راته دا مدرسې نه پرېښودي دا ګیرې پګړۍ راته نه پرېښودې خو دعا کوئ دغه علماو ته چې دیو موجود دي دا زمونږ په مدرسو دا زمونږ په دیني ادارو دا زمونږ د علماو په شا باندې پاسبانان دي الله رب ذوالجلال دې امداد او نصرت وکړي امین ووایه محترم بهرحال دیزي باندې اوس مدرسه جوړېدلو
دی ورته په سوچ کې و چې دا مدرسه به جوړېږي څه باندې. اوس محترمو د خپل کور کې د سوچ کې یو ځل ناست دی، د سوچ کې دی د ناسته ور باندې نیم خوبۍ کیفیت راځي دغسې. هم دې نیم خوبۍ کې ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ورته راځي، لاس کې ورته 10 روپۍ ورکوي، ورته بچې قاسمه پریشانه کېږم، الله رب ذوالجلال به تنظیم وکړي انشاءالله، د 10 روپۍ زمانه طرف نه چانده کې قبولي کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راځي 2 روپۍ ورکوي، ورته دا چانده کې قبولي کا، پریشانه کېږم، الله رب ذوالجلال به تنظیم وکړي انشاءالله. د چې پاسې دو بیدار شو په لاس کې ورسره هغه 12 روپۍ موجود وي. محترم علما وایي علماء وی دی کی اشاره و دیتا دا د مدرسو خدمتونه د حکومتونو نه واغستې شو، اوس پیدا غریب خلک. او مولانا قاسم نانوتي رحم الله چې د دارالعلوم بنیاد کې خودو فرمایلی وو ویل دا مدرسې به موږ د سرکار د تعاون نه ازادي ساتو، دا به د عوامو په چاندو ردیو په تعاون باندې چلو، او دا تر اوسه پورې هغسې روانې دي او روانې به وي انشاءالله. دلته کور بي خبر شوه هلته چې راغی دی وخت کې دیو مدرسې ته شورا جوړه کړې وه، او په دې شورا کې ډېر لوی خلک وو، ډېر لوی علما پکې وو. د حاجي امداد الله مهاجر مکي رحم الله غونته کې کامل مرشدین پکې وو، د مولانا مظهر نانوتي غونته کې کامل مفسرین پکې وو، د مولانا یعقوب نانوتي رحم الله غونته کې مدرسین پکې وو، د دارالعلوم دیوبند صدر المدرسین وو. مې حالات کته ډېر عجیبه حالات دي. یو ځل دیوبند کې دي طالبان تاو شو، د عادت بداو د به د خپل شونډه خوړه دغسې دا طالبان ته چاپیر شو زرجي تاسو د شونډه ولې خورئ؟ الله والا خپل دغسې حالات پټوي نه ښکاره کوي. د خبره پټول د ورته به زما عادت دی خورم هغه ورته نه جي عادت نه دی موږ ته به حل وایي. هغوی بې زورور شو، دلته د به انکار کوو د به خبره پټول هغه زورور شو. او طالبان تاسو ته در معلوم وي یو ځل چې په یو سیس پسې ونخلي بیا ته یو خدای خلاص شي. افغانستان کې تاسو لیدلی وو امریکا راغلی وه، جاز ورسره و، مزایل ورسره و، ټکنالوژي مړه څه و چې نه و ورسره. الله پسې دقه طالبان راپاسول چې نه ټکنالوژي لرل نه میزایل لرو، صرف د ایمان طاقت د الله نصرت ورسره و. الله د دیو په لاسونو باندې دغه امریکې غرور نن مات کړی دی، د هغې غرور نن د هغه طالب او مجاهد د خبو د لاندې دی. او انشاءالله العزیز ان قریب به دنیا تماشه وکړي چې امریکا د افغان په ځمکه باندې د افغان د ځمکې نه د روس په شانتي په ذلت سره په شکست سره په رسوایۍ سره ووتله، او د افغان په ځمکه باندې یو ځل بیا د اسلامي خلافت جنډه اوچته شوله انشاءالله. زوره انشاءالله انا ټول ملګري انشاءالله هلته به یو ځل بیا د اسلامي خلافت جنډه اوچتېږي انشاءالله. تاسو ورته خفه یې دا ځینې ملګري نه وهئ انشاءالله یار، خفه به ورته نور وي موږ نه یو خفه. افغانستان کې طالبانو اسلامي حکومت دیو به نه تله، هغوی به پرېښودم نه په دې باډر، دیو به وی ویل خو د بدعتیانو حکومت دی. دا خو مخکې به الله ذلیله کړی وي، یو ځل به بیا ذلیله وي انشاءالله. هغوی ورته وی ولې شونډه خورئ حضرت؟ دی مجبور وکړو، دی ورته وی د شاملي میداني جنګ و، ویل زه په یو طرف مامور وم، زما سره ملګري را سره وو، د دشمن د توپ نه یوه ګوله راغلله، زمونږ نور ملګري شهیدان شو، موږ زخمیان وو. ویل خرق عادت الله ما ته راښیي د عادت نه خلاف، دغسې حالات الله هر چاته نه ورښیي، بعضې نیکانو بزرګانو ته چې کله الله وغواړي ورښیي. ویل زه ګورم پرشتو جامونه راغستي دي، یو شهید ته په خوله کې ورکوي، یو جام یې ما ته هم رامخکې کو، په دا شونډو باندې یې کېښودو، یو غیبي اواز پسې راځي جام واپس کا، د ده لا تر اوسه پورې دنیا کې ژوند او زندګي شته دی. ویل جام یې ما نه واپس کو، جام کې څه ما نه وسکلی، خو په رب کعبه قسم د جام هغه خوږوالی تر ننه پورې زما په شونډو دی هغه خوږوالی خورم. محترمو اصل نعمتونه د آخرت دی، الله دې زموږ نصیب کړي امین. بهرحال دې شورا ته هغه مسخبره کېښوده، ویل دا 12 روپۍ دی، دا قصه ده. هغوی ورته وی ویل دا غیبي اشاره ده، انشاءالله الله به اوس انتظام کوي چې بهر څوک خبر نشي. خو کور هلته بیبي خبره شوې وه، او تاسو ته پته وي زنانه چې خبر شي یا د زموږ طالبان خبر شي، بیا ټلویزیون دومره تیز نه خورئ څه چې دوی مشهور وي. خبره خوره شوه دې وخت کې دیوبند علاقه کې 30,000 آبادي وه. قاري طیب صاحب رحمه الله لیکلي دي 30,000 آبادي وه، هندوان هم پکې وو مسلمانان. او زه یو خبره کوم، زموږ ډېر ملګري ذهن کې غلط فهمي وي، ما ته یو وایي وایي ستاسو د هندوانو سره ډېره مینه وي. ما ورته هغه څنګه؟
ما ته دا ریوند خو د هندو نامه و تاسو په خپل مرکز کې ښودو دا دیوبند خو د شیطان نامه و د هندو نامه وه تاسو په خپل مدرسې کې ښودو ما ورته ملګري تر غلط فهمۍ شکاري رایوند زمونږ د مرکز نه ده نامه رایوند خو د هغه علاقې نامه ده چېرته چې مرکز جوړ شوی دی دیوبند د هغه علاقې نامه ده چېرته چې مدرسه جوړه شوې ده او ما ورته ویل دا خو زمونږ د مشرانو په عظمت دلالت کوي ته وایې کومه علاقه چې د هندو په نوم آباده وه هلته زمونږ مشرانو د یو داسې مرکز بنیاد کېښودو د یو داسې مدرسې بنیاد یې کېښودو چې نن د هغه ځګي نه پوره دنیا ته د هدایت قافلې ځي د هدایت شمې بلیږي خیرونه ورنه خورېږي دا خو زمونږ د اکابرو په عظمت دلالت کې اعتراض سره کې ظالمه زه مکه مکرمه کې یو کس سره ټلیفون وکړو ما ته ویل دیوبند معنی درځي ما ورته ویل څه معنی ده ته ووایه ما ته ویل د دیو معنی د شیطان د بند معنی د بنده د دیوبند معنی د شیطان بنده ما ورته ویل ښه د دیو معنی شیطان د بند معنی بنده ما ورته ویل د بند معنی بنده په کومه ژبه کې په کوم څه د لغت ډکشنري کتاب حواله راکولی شي که کتاب البتن ګېډې نه لګیایي دی چوپ شو ما ته ویل ته ووایه څه معنی ده ما ورته د دیو معنی شیطان به قول ستا د بند معنی هندي لغت وګوره فارسي لغت وګوره د بند معنی د باندنه تړل د دیوبند معنی د شیطان تړل او ما ورته زه رجمم بالغیب نه کوم راځه زه به ماخذ درته دروښیم دیوبند ته دیوبند ولې کې لیرې کېږي درې وجوهات د هغې راغلي دي نمبر 1 په دې ژبه کې هغه وخت کې مدرسه نه وه جوړه شوې یو مستجاب الدعوات بزرګ تېرېدو د علاقې خلک پسې راغله حضرتجي دې ځای کې جناتو کې یو دیو دی د جناتو قسم دی حضرتجي موږ ټول علاقه ورنه تنګ یو جنات دغه مسخرو د هغې په ذریعې سره هغه دیو ګرفتار کړو ویې تړو دلته په یو کوی یا کنده کې بند کو د علاقې نوم دیوبند شو مستقبل کې چې دلته مدرسه جوړه شوله نسبت علاقې ته وشو دارالعلوم دیوبند چون کې څنګه چې هغه بزرګ هغه جن تړلی و خلک یې د هغې د شر نه محفوظ کړي وو دغسې مستقبل کې علمای دیوبند د هر کفر مقابله کړې ده د یهودیت مقابله کړې ده د نصرانیت مقابله کړې ده د قادیانیت مقابله کړې ده د رافضیت مقابله کړې ده د انکار حدیث مقابله کړې ده د انکار فقه مقابله کړې ده د انکار حیات النبی انکار عذاب قبر مقابله کړی دا د عشق رسول په نوم چې بدعت او شرکیات خوري دا غي مقابله کړی دا علماء دیوبند هر کفر ته ولاړل هر باطل ته ولاړل د مسلمانانو د ایمان تحفظ کړي دي د دې وجه نور ته علماء دیوبند ویل کیږي نعره تکبیر نعره تکبیر ننم چې لګیاوي علماء دیوبند پسې بک بک کوي ته پوه شه خبره نور هیڅ نشته دی د نیکونه یې تړلي و یېړه کې ځکه درد دی خبرې کوي پسې بهرحال په دې علاقه کې 30,000 آبادي وه دا خبر خور شو 2-3 दिन کې د دیوبند علاقې مسلمانانو زنانو د خپل غاړو هارونه کاری راواغستله د مدرسې تر شورا ته راولېږل د دارالعلوم دیوبند اولنې تعمیر اولنې بنیادونه دا د هغه مسلمانانو زنانو په هغه سوني او کالي باندې جوړ شوي محترم هسې تاسو خبر وکړئ د دې واقعي څه کم 200 کاله تېر شوي دي زه کله سوچ کوم چې الله ډېر غیرتي ذات دی ان الله لا یضيع اجر المحسنین من جاء بالحسنة فله عشر امثالها والله یضاعف لمن یشاء ډېر قدردان رب دی هسې دې وخت کې به نورې زنانه هم وي سره زر سپین زر قیمتي لباسونه د مزو چرچو ژوند به تېر کړی لیکن نن هغه زنانه نشته دلته نه تللي دي قبرونو پته هم نه لګي دیو هم نشته دی که مو چې قرباني ورکړې وه هغه هم تللي دي لیکن نن په دې بری صغیر کې چې څومره دینی مدرسې دي نن تبلیغي محنت دی نن جهادي محنت دی نن سیاسي محنت د علماو دی نن د تصوف خانقاهونه دي دا ټول د هغه دارالعلوم دیوبند فیض دی او موږ د عیسی علیه ثواب قایل یو دې وجې نظر دلیل او د عقیدې په بنیاد ویم نن که په بری صغیر کې یو مجاهد جهاد کوي یو تبلیغي تبلیغ کوي یو عالم اسلامي سیاست کوي یو صوفي خانقاه کې الله الله کوي دې ټول کې ورسره هغه زنانه په هر اجر کې شریک دي هغوی ته قبرونو ته اجر او ثواب ورسیږي او دا سلسله به د قیامت د سبا پورې جاري او ساري وي انشاءالله مړه زنده‌باد دغه زنانه وي موږ هسې غولېدلي وي دوکه شوي زما مال دولت جیداد ټک مرګ راشي په سره مو یې راوم غورځئ دا یو صادر کفن واغونده دلته نه رخصت شو محترمه موقع ده خپل مالونه راوړئ د الله لاره کې قیمتي کوي ځان پسې د آخرت اکاونټ کولاو کوي او د خپل بچي دینداره جوړ کړئ دنیادار مه جوړوئ تاسو ګورئ د یو چا بچی دلته دنیا کې ورباندې تکلیف وي موږ د خپل بچي د 15 منټه تکلیف برداشت کولی شو دلته وایي که نه چې برداشت کولی شو
ما سي سوچ وکا چې دا بچی دی دیندار نه شو دا جهنم په اور کې به سوځيږي هلته به دا څنګه برداشت کړي ادي وجنا د بچو د دنیا فکر مکوي زه چیلنج کوم نن د تاسو باندې باړه کې ما تر یو سپیدل د سوق وخت چې د لوګي د وجر مړ شوی وما من دابة في الارض الا الله رزقها رزقها دا الله غستره موتا ته وي اولاد د جهنم د اور نه بچ گئی یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجار نو محترمو ما سره څوک وعده کوي چې نن نه پس به کم از کم خپل یو بچی دیني مدرسو ته ورکوو لاس سره اوچت کوي لاس اوچت کوي وعده به ان شاء الله خو چې بچی لېږئ خپل علماء سره ول مشوره کوي د مدرسې انتخاب ورته کوي دغه سیمه کوي چې په کوم طرف دی ولېږو بچی درله د مدرسې په نوم څوک بېدینه خارجي جوړ نه کړي او دویم محترمو نن پوره دنیا کفر په دې مدرسو پسې ده دا ختمول غواړي دا د هغوی په سترګو کې ازغی دی د دې مالیاتو نظام تباه کول غواړي د دې مدرسو آباد ساتل په مونږ باندې فرض دي ضروري دي کوو به انشاءالله په خپلو مالونو په 3 حصه کې د مدرسې شریک کوي د ځان سره هر سحر چې پاسېږي د عزم کوه ځکه 3000 ګټم 1000 روپو کې الله ته ما سره شریک کړي د ستا حصه ده 3 لکه ګټم 1 لک الله ستا حصه ده دا براوړو د مدرسو ته چې د قیامت پر ورځ به سترګې اوچتي هلته رسول الله صلی الله ته مخامخ بیا دغه وایو د الله پیغمبره کله چې ټوله دنیا کفر په یو طرف وه دا دیني مدرسې ختمول غوښتل الله زما نور څه وس نه رسېدو د خپلو بچو د خولو نوڼۍ مې راغستې وې ما دلتې راوړې وې دیو ته مې ډاډ ورکړی و ما ورته مولانا صاحب ته دا مدرسو دننه خدمت کوه زه به بهر کوم زه به در سره په مالي تعاون کې ځان شریک کوم دا کاروان به په یو ځای بوځو مدرسه و دین ستا یوازې نه دی دا در سره زمام شریک دی تر دین خدمت کوه دنیوي ضروریات چې زه څنګه د خپل بچي پوره کول ضروري ګڼم د خپل کور ضروري ګڼم دغسې به ستا د طالبانو دغسې به ستا د مدرسې ضروري ګڼم بیا به انشاءالله د قیامت په ورځ سترګې اوچتې وي انشاءالله او تاسو ټرای وکئ یو ځل وکئ بیا وګورئ ته په دې 1 لکو کې الله شریک کړي که د 10 لکو طاقت یې درته پکې وانه چې وراسه جرم در سره منم هفته واته ورځې کېږي زه ټانک ته روان وم پېښور نه ووتم دلته یو ملګري ما سره موبایل ګپ لګو ما ته وایي کال مخکې مې ویل ستا خبره اورېدلې وه چې الله شریک کوي په 3 حصه کې د ځان سره ما ته وایي ما شریک کړی دی کال مې وایي وشو وایي اوس هغه کاروبار مې ډبل شو قسم دی ما ته وایي وایي اوس زما د کنټرول نه بهر دی زه نشم کنټرول کولی نو په 3 حصه کې به دا مدرسې د علما شریک کوي انشاءالله وعده ده د چا وعده ده زه لاسونه را سره پورته او 3 نمبر محترمو د خپلو علماو ملګرتیا به کوو د اهل حق علماو انشاءالله کوم چې په دې ملک کې زموږ رهنمایي کوي د جمعیت علما اسلام قافله زموږ مشران قائد جمعیت قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه چې زموږ د دین د نظریاتي سرحداتو محافظین دي زموږ د دین د ملک د آئین د اسلامي دفاتو محافظین دي د ختم نبوت محافظین دي زموږ په ملک کې د اسلامي اقدارو محافظین دي د مدرسې پګړۍ محافظین دي که دغه نوی یقین وکړه دا ملک یې درته نه پرېښودو خلک دې غلطه رهنمایي کوي ستاسو جذبات تاسو غیرتي قوم یې خلک یې غلط استعمالوي دغه علما دي چې زموږ خیرخوا دي په یو موقع زما ستا مال زما ستا جان زما ستا اولاد دی د ضایع کولو نه په هره موقع بچ کړي دي اواز راته راکوي په هره موقع د بچ کولو کوشش کوي او بدقسمتي او بدنصیبي زموږ ده چې موږ وغولېږو دوکه شو رسته شو ورنه نور به آینده نه رسته کېږو د دې به ملګرتیا کوي انشاءالله او چې کوم مارچ را روان دی پاکې به ټول ورسره عیسی اخلو انشاءالله مړه په زوره انشاءالله ورسره به شریکېږو د هغوی مټې به مضبوطوي انشاءالله الله دې د عمل کولو توفیق راکړي